اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ. ناظرین نن به زه د بلډ پریشر متعلق څه خبرې کوم. څه سوالات چې زمانه کوم زما مریضان کوي زما دوستان کوي، نو زه به کوشش کوم چې په دې ویډیو کې تاسو ته یو کانسپټ درکړم چې د بلډ پریشر څه ته وایي، د دې څه پیچیدګۍ کیدی شي، د علاج څنګه ممکن دی او د دې علاج ټارګټ څه دی، او د بلډ پریشر مریض به کله کله ډاکټر ته ځي او کله به ډاکټر سره خپله معاینه کوي. نو ټولو نه لومړی چې عموماً زمانه سوال کیږي یا ستاسو ذهن کې به هم راځي چې بلډ پریشر بیماري څه ته وایي. نو ناظرین تاسو که وګورئ، مثلا تاسو مثال در کوم د اوبو د پیپونو، د کور کې د اوبه راځي یا تاسو کور کې یو ځای نه بل ځای ته اوبه رسوئ، د یو ټینک نه بل ځای ته اوبه رسوئ، نو موږ د پیپونو کې پرشر اچوو چې په پرشر په ذریعه باندې دا اوبه یو ځای نه بل ځای ته لاړې شي. که دا یو ښار ټینکی ده نو هغه ډېر په اونچایۍ باندې او د اونچایۍ له وجې نه پیپونو کې پرشر راځي او هغه اوبه چې دي هغه ټول کورونو ته رسي. داسې که ستاسو یو انډر ګراوند ټینک دی، هغې نه اوبه تاسو بره د چت ټینکۍ ته رسوئ، نو تاسو پمپ یې لګولي او پمپ چې دی هغه اوبو ته پرشر ورکوي، راکاږي او پرشر ورکوي، بره یې رسوي. بالکل دغه مثال زموږ بدن کې د زړه او د رګونو دی. د زړه کار دا دی چې د دې وینه د خپل چیمبرز نه دی لېږي مختلف اعضا ته، خپو ته، لاسونو ته، سر ته. نو دا وینه داسې نه ځي، دې وینې کې فلو یا دې وینو کې یو روانګي پکار ده او دې روانګي لپاره یو پرشر پکار دی. نو چې کوم دا پرشر هارت د رګونو کې د وینه ورکوي، دې ته وایي بلډ پرشر. ٹھیک شو؟ او د دې دوه ټایپس دي یا دوه قسمونه دي. یو چې کله هارت یا دل زړه مکمل یا فل پرشر ورکوي، دې ته وایي سیسټولیک بلډ پرشر، سیسټولیک پرشر. او یو چې کله دی ریلیکس وي او ټول نه کم پرشر ورکوي، دا دی ډایسټولیک پرشر. نو که تاسو کتلي، که تاسو ډاکټر تاسو بلډ پرشر لیکي، نو هغې کې لیکلي وي مثلا 100/80 یا 120/80 یا 100/90 نو 130/90 دا چې کوم تاسو درکوي دا بلډ پرشر د برني هندسې نه مراد هغه دی چې کله د میکسیمم پرشر زړه ورکوي رګونو باندې، هغې کې اچوي او هغې ته سیسټولیک وایي. او د لاندنۍ چې دی ته ډایسټولیک وایي. ډایسټولیک وایي هغه پوزیشن ته چې کله زړه ریلیکس وي یا کم پرشر اچوي. نو بلډ پرشر بیماری کې یا خو د برنۍ فګر یا برنۍ ویلیو قیمت چې دی دا ډېر زیات شي، 150 160 170 ته ورسي، یا د لاندنۍ ډایسټولیک چې دی دا زیات شي، یا دواړه هم زیاتېدی شي. ضروري دی چې یو دی زیاتېږي، دواړه هم زیاتېدی شي. نارمل ویلیو څه ده؟ د نارمل ویلیو دارومدار چې کوم دی هغې دا ستاسو په عمر باندې دی او ستاسو عمر دی، سړي ښځې ته بیل بیل دی، هغه ډاکټر ته پته وي، هغه یو نارمل رینج وي. هغې د نارمل رینج نه چې سوا شي نو هغې ته موږ وایو چې دا د بلډ پرشر مرضي ده. نو بلډ پرشر هغه مرض دی چې کومه کې سیسټولیک او ډایسټولیک پرشر نارمل نه زیاتېږي. ځم دا تپوس کوي چې د بلډ پرشر پیچیدګۍ څه کیدی شي. ما تاسو سره د ډایبیټیز یا ذیابیطیس او د شوګر په مرضي په ویډیو کې ویلي وو چې د موږ د پیچیدګیانې چې کوم د شوګر دی دا موږ د کسر نه شروع کړو لاندې خپو پورې موږ ګڼلې وي، موږ دا تاسو سره ډسکس کړی وي چې تاسو نه هېرېږي نه. بالکل په دغه مثال د بلډ پرشر پیچیدګي هم چې دی موږ که بره نه لاندې ځو، نو لومړنۍ پیچیدګي چې دی هغه بره په سر کې کیدی شي چې فالج کیدی شي، د سر رګ شلېدی شي، سخت سر درد وشي، رګ وشلېږي او فالج راشي. دویم چې دی په سترګو باندې اثر راځي چې د سترګو نظر خرابېدی شي، دې ته هایپرټنسیو ریټیناپیتي وایي. هغه ډاکټر معلومولی شي او هغه افتالموسکوپ په اوزار باندې ستاسو سترګې ته جوخت شي، هغه ګوري. نو دا دویمه پیچیدګي ده. او دا پیچیدګي چې دی که دې علاج ونه شي او بلډ پرشر کنټرول نه شي، نو ورو ورو نظر تلی شي او خدای مکړه سړی ړندېدی شي، نظر یې مکمل تلی شي. پوزې نه وینه راځي، دا هم یو پیچیدګي ده. خو خطرناکه بله پیچیدګي چې د هغه په زړه باندې ده، چې زړه باندې چې پرشر وي نو اخر کې هارت فیل شي، زړه فیل شي. نو زړه فیل کېدل هم دا بلډ پرشر یو پیچیدګي ده. او څلورمه غټه پیچیدګي چې کومه ده هغه د ګردو فیل کېدل دي. نو د بلډ پرشر چې کومې څلور غټې غټې پیچیدګي دي، یو پیچیدګي د فالج راتلل یا د دماغ ورک شلېدل، دویم پیچیدګي د سترګو نظر خرابېدل یا په سترګو مضر اثرات،
دریم پیچیدګي په زړه باندې چې د زړه فیل کېدل، د زړه پړسېدل او فیل کېدل، او څلورمه ګردې خرابېدل. او دا وجه ده چې دې پیچیدګۍ نه بچ کولو دپاره موږ د بلډ پرشر مریض بلډ پرشر کنټرول کوو، د هغې علاج کوو چې دا پیچیدګۍ ونشي، ځکه که دا پیچیدګۍ وشي نو کوالټي اف لایف هم خرابېږي او خدا نخواسته مرګ هم د دې پیچیدګۍ نه کېدی شي. اوس بل عموما تپوس کېږي چې د بلډ پرشر علاج څنګه کېږي یا د علاج څنګه ممکن دی. څنګه چې ما تاسو ته د شوګر په ویډیو کې ویلي وو چې 3 غټې طریقې دي د شوګر علاج: ورزش، پرهیز او ګولۍ یا ستنې. دغسې د بلډ پرشر علاج هم په 3 طریقو دی. لومړنی خو دا دی چې پرهیز، چې ستاسو به زیاته مالګه نه خورئ، مالګه به کمه خورئ، غوړ به کم استعمالوئ، غوټه غوښې نه کوشش به کوئ چې له کم به استعمالوئ، چې کوم څیز کې مالګه غوړ زیات دي هغه تاسو ته نقصان درکوي. مالګې سره خو ډایرکټ بلډ پرشر تعلق دی، که څومره زیاته مالګه خورئ دومره به بلډ پرشر سیوا کېږي. او دا کولیسټرول یا د زیات غوړو تعلق چې دی ستاسو رګونو سره دی چې هغې باندې مضر اثرات راځي او بلډ پرشر هغه نشي برداشت کولی او هغه شلېدی شي. نو یو خو دا خبره ده، پرهیز تاسو پکار دی. دویم فزیکل اکټیویټي یا واک یا ایکسرسایز، ریګولر فزیکل اکټیویټي، واک ایکسرسایز ضروري دی. روزانه که تاسو یو نیمه ګنټه 40 منټ واک کوئ او په اوپن ایر کې واک کوئ چې کوم ځای کې اکسیجن زیات دی، چمن دی، لون دی، نو هغې سره ستاسو په هارټ هم ښه، په زړه هم ښه اثر راځي، په رګونو هم ښه راځي، ستاسو بلډ پرشر هم کنټرول وي. او دریم چې دی هغه بیا دوايانې دي، هغه بیا ګولۍ دي چې هغه ډاکټر تاسو ته لیکي. عموما د بلډ پرشر چې کومې ګولۍ دي هغې 4-5 غټ ګروپس دي. هغې کې که زه تاسو ته وایم نو په اسانتیا به تاسو به لږ پوه شئ چې هغه ABCD نه موږ یاد ساتو. A نه جوړېږي ARB یا ACE inhibitors. په دې تفصیل کې مزه دا یو ټیکنیکل خبره ده، خو یو د A ګروپ دا نه دی چې A ښه دی او B خراب دی، C خراب دی، خو دا یو ګروپ دی AARB. B نه جوړېږي بیټا بلاکرز، دا یو بل ګروپ دی. C چې دی کیلشیم چینل بلاکرز دی، او D چې دی ډایورټکس دی. یعنې 4 مختلف غټ ګروپونه دي چې ډاکټر صاحب به ستاسو لپاره یو ګروپ نه واخلي، یا به د 2 ګروپونو میلاو کړي، یا به د 3 ګروپونو میلاو کړي، کله کله 4 غټ ګروپونو دوايانې موږ مریض ته لیکو. د دې دارومدار څنګه دی چې دا کوم ګروپ دوايي به لیکو، څنګه به لیکو؟ دې دارومدار دی یو خدای چې ستاسو بلډ پرشر لیول څومره دی، آیا مایل دی، مودریټ دی، سیویر دی، یا د کم دی، درمیانه درجې دی، یا ډیر زیات دی. دویم د دې بلډ پرشر آیا څه پیچیدګۍ خو نه دی کړی، خدای مکه چېرته څه فالج مخکې شوي وي، یا په نظر یې بد اثر اچولی دی، یا په زړه یې بد اثر اچولی دی، یا په ګردو یې اچولی دی. که دا وي نو دې ته هم موږ ګورو. او دریم آیا د دې بلډ پرشر سره علاوه بله څه بیماري خو مریض ته نشته؟ مثلا عموما د بلډ پرشر شوګر لاس په لاس راځي، د کولیسټرول بیمارۍ لاس په لاس ورسره راځي، یا د مریض چېرته د سابندۍ مسله ده. نو 3 څیزونو ته چې د بلډ پرشر لیول څومره دی، د دې څه پیچیدګۍ شوي دي، او آیا څه بل څه بیماري خو سره نشته، په دې 3 وړ څیزونو ته ګورو. هغې مطابق بیا موږ مریض ته دوايي لیکو چې کوم د ده لپاره بهتري. زموږ مقصد دا دی چې بلډ پرشر کنټرول شي، چې کومه پیچیدګۍ شوي چې هغه کنټرول شي، او که بله پیچیدګۍ کېدی شي راتلی شي چې هغه ونه شي. او که د دې دوايي سره د دې سره چې بل کومه بیماري بله هم دا ملګرې بیماري ده په هغې هم ښه اثرات راشي، او هغه بیمارۍ خراب نه شي، او د هغې چې کومه دوايي وي په هغې مضر اثر راتلی شي. نو د دې د مریض موږ ایز ا پیکج ټریټ کوو، صرف یو څیز ته نه ټریټ کوو چې د صرف بلډ پرشر علاج وکړو او د نور څیزونه پرېږده. دا ایز ا هول ټریټ کول غواړي. نو دې دپاره ډاکټر چې تاسو ته کوم د دوايي لیکي هغه د ټول څیزونه مخې ته ساتي او بیا تاسو ته دوايي لیکي. اوس بیا عموما بل تپوس کوي چې د بلډ پرشر علاج ټارګټ څه دی؟ نو هغه ټارګټ چې کوم دی هغه بیسیکلی موږ مقصد دا دی چې د سیسټولیک او ډایسټولیک بلډ پرشر دی چې دا کنټرول شي، دا یو لیول باندې وي چې دا ډېر لاندې هم نشي او دا په لیول کې راځي. چې کله دا په لیول کې وي نو ستاسو دا پیچیدګي هم نه کېږي، او که کومې پیچیدګۍ شوي وي هغه هم بیا لږ ریورټ کېږي، لږ واپس راتلی شي. دا بالکل ممکنه ده. او بیا چې کوم داخلي سوال چې د بلډ پرشر مریض به کله کله ډاکټر ته ځي، په کوم ټایم پکار دی؟ نو لومړنی خو دا دی چې ډاکټر تاسو ته یو ټایم درکړي چې ته به میاشت پس راځي، 2 میاشتې پس به راځي، 3 میاشتې پس به راځي، 4 میاشتې پس به راځي. دې ډاکټر دی چې ستا بلډ پرشر لیول څه دی او پیچیدګۍ څه موجودې دي. یو خو دې ته وایي روټین فالو اپس یا شیډول فالو اپ. کله کله داسې څه مسله جوړه شي چې هغه تاسو
د خپل فالو اپ نه لږ مخکې ډاکټر ته ځئ. مثلا خدای مکا سخت درد ډېر زیات شو نه کنټرول کیږي، بلډ پریشر لیول د ډېر زیات شو نه کنټرول کیږي، پوزې نه وینه راماته شوه نه کنټرول کیږي، خدای مکا چېرته څه فالج غوندې اثرات راغل نه کنټرول کیږي، نو مسله جوړه شو، یا خدای مکا ساه دې لنډېږي، په زړه د درد راځي، یا تشه امتیاز کې وینه شروع شوه. دا داسې حالات دي، داسې پیچیدګۍ دي چې دا د بلډ پریشر له وجې نه کیدی شي. نو تاسو به ډاکټر ته لږ ارلی راځئ، خپل اپاینټمنټ نه به مخکې راځئ چې هغه وګوري چې آیا دې د پیچیدګۍ وجه ستاسو بلډ پریشر خو نه دی، او که ستاسو بلډ پریشر وي نو هغې دپاره به هغه تاسو ته څه ګولۍ کوي، څه تریاک به کوي، څه علاج به کوي چې دا پیچیدګۍ کنټرول شي او زیاتې نه شي. نو ناظرین نن په دې ویډیو کې مونږ ډسکس کړم، ما تاسو ډسکس کولو غوښتل چې یو چې کوم سوالات کېږي چې بلډ پریشر څه ته وایي. بلډ پریشر هغې بیمارۍ ته وایي چې کوم کې د سیسټولیک او ډایسټولیک پریشر چې دی دا د نارمل نه زیات وي، او کومې پیچیدګۍ کېدی شي، فالج کېدی شي، په سترګو بد اثر راځي، په زړه فیلیر کېدی شي او په ګردو بد اثر راځي. د علاج څنګه ممکن دی؟ علاج د ګولو سره ممکن دی، خو ګولو سره سره چې دی پرهیز ضروري دی. هغه پرهیز چې کوم دی هغه د مالګه غوړ به کم استعمالوئ، ریګولر فزیکل اکټیویټي پکار ده. د علاج ټارګټ څه دی؟ علاج ټارګټ دا دی چې سیسټولیک ډایسټولیک بلډ پریشر یو خاص رینج کې وي او نه هغې نه زیات وي نه کم وي. او کله کله به ډاکټر ته دا بلډ پریشر مریض راځي یو خو شیډول ډیټس دي چې په کوم ډیټس په راځي، او بیا که څه پیچیدګۍ هغې نه مخکې به هم راځي. ناظرین امید دی چې نن په دې ویډیو کې به د بلډ پریشر متعلق که ستاسو ذهن کې څه سوالات دي هغې جواب ما تاسو ته درکړی، او چې کوم زما نه عموماً تپوسونه کېږي او دا هم زه امید لرم چې خدای مکړه که ستاسو ته یا ستاسو رشته دارانو ته، ستاسو دوستانو کې چاته بلډ پریشر مسله وي هغوی ته به هم یو ضروري انفارمیشن معلومات میلاو شوي وي. او زما به تاسو ته خواست وي د ستاسو یاران دوستانو کې چا بلډ پریشر مسله وي یا چا کور کې وي زما ویډیوز هغوی سره شیر کړئ چې دا انفارمیشن لږ هغوی ته هم ورسي او لږ یې په بهتره طریقې باندې هغوی د خپل بلډ پریشر کنټرول ساتي. انشاءالله د راتلونکي ویډیو کې به بیا موږ ملاویږو څه به بل ټاپک باندې. تر هغې ټیم پورې ستاسو نه اجازت غواړم. په ځان خیال ساتئ، خپل د ګیر چاپېره کسانو خیال ساتئ. خدا حافظ.